بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الأول في الأمثال والمواعظ. باب دے اول په بیان د مثالونو او د پند او نصيحتونو کې. اول الناس اول ناس. اول الناس اول ناس. اول د ټول خلقنا، اول د ټول انسانانو نه هغه انسانو چې اول هیرون کېو. تاسو خپې جنې چې د ټول انسانیت نه اول کم انسان الله پیدا کړی دی، چې مراد تنه حضرت آدم علیه السلام دی. اول هیره چا نشوي وا؟ د آدم علیه السلام نشوي وا. الله ورته ویلو چې جنت کې د دیونه میوه به نه خوري. آدم علیه السلام خو خوړله، په هیره خوړلې وا. قرآن فرمایي ونسیا فلم نجد له عزما. رب فرمایي آدم علیه السلام نه هیره شوی وا، په هیره باندې د غنمو دانه خوړلې وا. نو ګوره دا صاحب درته وایي اول د ټول انسانانو نه هغه انسان دی چې اول هیرون کې دی. ناس دا د نسیان نه په معنا د هیري سره. خدا هیرول چې دی دا ښه صفت نه دی. بیا خاص کر هیرول د علم نو دا ښه صفت نه دی. د هر یو شي د پاره په دنیا کې یو آفت وي، د هغې د هلاکت یا د ختمولو څه اسباب وي. د علم د پاره آفت چې دی هغه هیرول دي. نو ګوره علم به هیروي نه. اول الناس اول د ټولو خلقو نام لاندې لیکي اراد به آدم علیه السلام. مراد تن آدم علیه السلام. اول الناس اول د ټولو خلقو نام. اول الناس اول هیرون کې دی. د الفاظ تو ګوري ښه. اول الناس په معنا د خلقو سره اول د خلقونه. اول الناس ناسن په وزن د رامن باندې راځي. د نسیان ناسغه د اسم فاعل. د نسیان نام په معنا د هیرولو سره. نو اول الناس اول د ټول خلقنا چې آدم علیه السلام دی. اول الناس اول هیرون کې دی. اول هیر آدم علیه السلام نشي. بیا وای آفت العلم آفت د پاره د علم چې دی النسیان هیرول دی. هم لیدو د هر یو شی یو آفت وي چې آفت پر راشي هغه شی برباد کی ختمي کی. د علم د پاره آفت څه شی دی هیرول. نو آگے دوڑ پیچھے چھوڑ مخ کی زئی رستو پرېګه دی. دا باز خلک وای کنه ځا مخ کی زمړه رستو سره بګور علم مخ کی دی. نو دا آفت ته آفت چې مخ کی زو رستو پرېګه دا رستو هیروا دا آفت دی. نو علم به هیروي نه، خواري به کوي. علم د الله صفت دی چې کوم انسان علم ته ټول ځان وقف کینو الله د خپل صفت نه ورته لګي حصہ ورګي. علم د الله نور دی چې کوم انسان ورته خپل زړه ذهن خالی کینو الله پکې خپل نور واچي. آفت العلم آفت د پاره د علم النسیان هیروللی. ناس ناسین چې موږ وړاندې ویلو نو دا صيغه د اسم فاعل د نسیان نه او دلته چې موږ وایو النسیان نو په معنا د هیرول سره التم هیرول او دلته معنا د هیرول. الجهل موت الاحیاء. اوس دا خبره کوي یو انسان چې علم نه کړي نو په دغه جهل دی، ناپوهی ده پکې. او دا ناپوهی چې دا په حقیقت کې د ژوندو د پاره هم یو مرګ دی. مرګ د ژوندۍ انسان د پاره هم دا یو مرګ دی
چې کوم انسان جاهل وي دا عند الله مړ دی اگر کدی خلکو کې ګرځي را ګرځي ته شو ډانچه د چلیږي با خدا خدای په نس دې په مړو حساب دی جاهل سړی ادا سده لا کمړې به خیر وي چې څنګه مړې چاته فایده نشي ورکول عام مړې نو دا رنګ دا جاهلم چاته بیا ته دین څخه فایده نشي ورکول ځکه د خپل دینداری پکې نشتا په دین پوهیږي نه په قران حدیث پوهیږي نه نو د خپل ځان ته خیر نشي رسولې بل ته بس فایده ورسي لکه څنګه چې یو انسان مړ شي نو پاغه د عمل دروازه بند شي بیا د منځ په قبر کې نشي کولای چې بعض اولیاء کوي هم نو هغه ذوقنه کوي هغه ته په دې ثواب نه ملاويږي نو په دې منځ کولو باندې هم ورته ثواب نه ملاويږي یعنی مطلب ځان ته بیا خیر نشي رسولې نو دې به بل انسان ته بیا څه خیر ورسي دا جاهل یادو الناس اعداء لما جهلوا او ورسره دا خبره موري چې کوم انسان پکې جاهل وي کنه نو د مثال خود مړو دي او دا عوام خلق دي دغه خبرو دغه دشمنان دي چې د کوم سن دینه خبر دي بس د دې د ذهن نه کوم خبره بهر وي دي بیا نه مني دي بیا دغه سره دشمنیم کوي او په خپل جهالت کې بیا ټینګ او مضبوط ولاړ وي نو درته وای الجهل جهل چې د نه پوهی چې دا موت الاحیاء دا موت یعنی مرګ د ژوندو دی د ژوندو خلکو د پاره دا یو مرګ دی الناس خلق چې دی اعداء دشمنان دي اعداء دا جمع ده د دې واحد راځي عدو لاندې لیکلي دي اعداء چې دی جمع عدو دا جمع د عدوون ده عدو دشمن ته ویل شي عدو دشمن قران دې مشان کې نه راځي دا شیطان تاسو د پاره عدو مبین دا ښکار دشمن نستاسو نو اعداء ډیر دشمنان الناس خلق چې دي اعداء دا دشمنان دي لما دهغه سو جهلو چې دي تنه نه خبره انسان دهغه سو دشمن دي چې د سنن دې نه خبره وي بس العاقل تكفيه الاشاره العجب آفة اللب خجي مون پښتو کې یو متل کو وای اصل اشاره او کمثل کو تک نو عربي کې سوې وی العاقل تكفيه الاشاره او خيار سړی لري اشاره کافی ده او کمکل په کوته کو وهلو باندې بیان پويږي نو چې کوم طالب خياري هغه په معمولی اشارات باندې پويږي په معمولی اشاره باندې پويږي او د دینه به عبرت اخلیو د به ویخیږي بیداریږي به د سره به احساس پیدا کی او چې کوم غبي طالب وي د دین سره شوق نیوي د کتاب او سبق سره شوق نیوي هغه کوهیم دی نه پويږي العاقل او خيار انسان تکفیه کافی کیږي د لره الاشاره اشاره او خيار لره اشاره کافی ده العجب وافة اللب عجب په عربی کې ویل شي لاندې ولندې لیکلین دي خود پسندي کبر کول بس دې وي چې تاسو خبرې کومه دا ټیک دي چې دا زه سویم دا صحیح ده او چې زما د خبرې خلاف کوم خبره سو کوي غلطه ده اړو د بل چا خبره ورته خبره نخ کار کیږي د بل چا رائے نه قبلوي